أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود پس هر کله چې جدا شو یعنی روان شو طالوت سره د لښکرونه قال نویل دی طالوت ان الله مبتلیکم بنهر بیشک الله تعالی امتحان اغستون کې د استاسو په یو نهر سره فمن شرب منه پس چا چې اوبه وڅښلې د دینا فلیس منی پس دی به نوي زمونږ زمانه ومن لم يطعمه او چا چې اوبه ونڅښلې د دینا یعنی وی نڅکلې د دینا فإنه مني پس بیشک دی بوی زما ملګری زما سرا الا من اغترف غرفة بيده مگر هاغه څوک چې ډکه کړه یو لپه په لاس خپل سرا فشربوا منه پس وسکلی دوی د دې نهرنا الا قليلا منهم مگر لګو د دوی نه لګو اوبه ونسکلی فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه پس هر کله چې پورې وتلو دا طالوت او هاغه کسان آمنو چې ایمان راوړیو معه د سره قالوا نوئل دوی لا طاقت لنا اليوم نشته د طاقت مونږ لره نن ورځې بجالوت و جنوده د مقابله د جالوت او د لښکرو د هغه قال الذين اویل هاغی کسانو یظنون چې یقین لرلو هغی انهم ملاق الله چې بشکا دوی ملاقات کوونکي دي د الله سره سیویل نو دا کم من فئة قلیلة ډیر زلی ډیر کرتا یو ټولګي وړوکې یو وړه ډله غلبت فئة کثیرة باذن الله غالب راځي په هغې ډلې لوی غټې باندې په حکم د الله یعنی په توفیق او په مدد د الله والله مع الصابرین او دے اللہ تعالی د صبر کوونکو سره ولما برزوا لجالوت وجنوده هر کله چې دوی مخامخ شول جالوت بادشاہ ته او لښکرو د هغه ته قالوا نوئل دی مسلمانانو ربنا ای زمونږ ربا افرغ علینا صبرا راتوی کی په مونږ باندې صبر لرا زمونږ زړونه د صبر نه ډک کی وثبت اقدامنا او مضبوط کی کلک کی قدمونه زمونږه وانصرنا او مدد وکي زمونږه علی القوم الکافرین په مقابله د قوم کافرانو کې فهزموهم باذن الله پس دوی شکست ورکو دغی جالوت او دغه لښکرو ته باذن الله په توفیق د الله په مدد د الله سره وقتل داود جالوت او قتل کو داود علیه السلام جالوت لرا وآتاه الله الملک او ورکړو الله تعالی داود علیه السلام ته بادشاہی والحکمت او حکمت معنا دلته نبوت او حکمت وای دیتا چې د موقع محل مطابق حق خبره کول وعلمه او وی خود لودتا مما هاغس یشاء چې خوخو د الله چې الله غختل ولولا دفع الله الناس کچر نوے دفع کول د الله خلق لرا منع کول د الله خلق لرا بعضهم ببعض بعض لرا په بعضو باندې لفسدت الارض نوران شوی به د ازمکا تبا شوی به د ازمکا ولكن الله ذو فضل على العالمين
لیکن دے اللہ تعالی خاوند فضل پا مخلوقات باندے تلک آیات اللہ دیدا آیاتنا دا اللہ نتلوها علیکا چی منگی تلاوت کو پتا باندے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالحق پا حق سرا یا دا اظہار دا حق دا پارا وَإِنَّكَ او بیشکت اے مبارک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لمن المرسلین یہ تخامخا دا غطولگی دا رسولانونا دا پیغمبرانونا تلک الرسلو دا جماعت دا رسولانو دا پیغمبرانو فضلنا بعضهم على بعض فضیلت ورکڑے دے منگا بعضی دا دوی لرپ بعضو باندے پا مرتبہ کی منہم من بعضی دا دوی نہاغ دی کلم اللہ چی خبری کری دی ورسر اللہ ورفع بعضهم درجات او اچت کری دی اللہ تعالی بعضی دا دوی پا درجو کی وآتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکڑیو منگا عیسی ابن مریم علیہ السلام تا واضح موجزی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ او منگ مضبوط کڑیو دلرا پاغ پاک روح سرا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ کچرت خوخشوید اللہ تعالی مقتتل الذین من بعدهم نو جگڑ بنو کڑی آغی کسانو چی د دوی نورستو د جگڑ نمراد دلتا اختلاف تے یعنی اختلاف بنو کڑی آغی کسانو چی د دوی نورستو من بعد ما جاءتهم البیناتو رستو دا آغی نچراغلیو دوی تا واضح احکامات دا اللہ واضح آیاتنا معجزات ولیکن اختلفو لیکن دوی وکو اختلاف فمنهم من پس بازی دا دوی نها غسوکو آمن چی ایمان راوڑلو ومنهم من او بازی دا دوی نها غسوکو کفرا چی حق کفروکو ولو شاء اللہ مقتتلو کچرتا خو خشیوی دا اللہ تعالی ندویب پخپل منس کی اختلاف نو کڑے ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یفعلو کوی ما حغا یرید چی اغاڑی چی دس سیز ارادو کی